زما نوم حاجي امتیاز دی، متحد د پراپرټي اسوسییشن زون 6 په جګي روډ صدر یم. داسې به ته وایم چې روزګار خو زموږ بیخي ډاون روان دی. د هغې مختلف وجوهات دي. څه وجوهات خو داسې دي چې د هغه د ګورمنټ سره تړلي دي، لکه موږ باندې ګین ټیکس، مختلف قسمه ټیکسونه ولګېده، د ځمکې روټینو سیوا شو او داسې حد ته ټیکسونه ولګېده چې زموږ خپلې منافع په هغې کې موږ جمع کوو نو موږ ته څه نه پاتې کېږي. د هغې په وجه یو خو کسټمر کم شو او یو زموږ د ډیلر حضرات ګټه کمه شوه، په دې باندې هم روزګار تباه و برباد شو. بله خبره دا چې زموږ دې حوالې سره حکومت سره ډېر مذاکرات وشو، میټینګونه وشو. زموږ صوبایي سطح باندې کوم تنظیم دی شاه ابوالسلام صاحب په قیادت کې، موږ ریونیو منسټر پورې لاړو، کېناستو، SMBR پورې کېناستو. زموږ اواز اورېدو والا بالکل هېڅ څوک نشته. حکومت بالکل په دواړو غوږونو باندې ځان کوڼ کړی دی او چې څومره مسایل دي زموږ جو کاتو دي. وجوهات خو د دې ظاهره خبره ده که فرض که مخکې زموږ په KP کې د PTI حکومت و نو هغې نه موږ یو نظریه زده کړې وه چې د خپل حق دپاره درنه هم ورکوي، بلکې داسې به هم چې 126 دن درنه هغې د خپل حق دپاره ورکړې وه. دغه شان موږ هم کېناستو، هغه حکومت ته هم کېناستو. هغه حکومت خو بالکل زموږ درنې له څه چې موږ ته لفټ قدرې نه دی راکړې، که دې نه مخکې به چاته احتجاج وشو، د حکومتي وفد به راغو، DSP به راغو، ادارې کس به راغو، کې به ناسې مذاکرات به وشو. مونږ احتجاجونه کړي دي. مونږ ستاسو ته پته ده چې اشنغری بازار مونږ تقریبا 2 غنټې بند کړی و. مونږ له حکومتي سطح باندې هېڅ څوک نه دي راغلي، په خپله بازار بند کړی او 2-3 غنټې ناست بیا هم په خپله درنه ختمه کړه. نو دغه وجوهات دي چې زموږ مسایلو طرف ته توجه حکومت ورکوي نه، بلکې داسې به وویو چې حکومتونه په خپلو مسایلو کې او په خپله رساکشۍ کې دومره ګیر دي چې هغې نه عوام هیر شوي دي. لکه داسې یو اداره چې ریوینیو اداره ستا د ملک د ملا د اډوکي په شان پاور لري، دا اداره دی تباه و برباد که په ټیکسونو باندې، دا اداره تباه که په خانقاش انتقالات بندش باندې. نو زه خو نه پوهېږم چې داسې یو سړی دی راپاسي، حکومت دی راپاسي او خپلو خپلو تبر رابغوي. دا کار دی داسې کړی لکه چې بالکل خپلو خپله سړی تبر رابغوي. زه خپل ډیلر حضرات چې څومره زموږ د پراپرټو دي هغې ته دا خواست کوم، دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړي د انډرپلو والا دا خلک ځان سره مه کېنوئ، مهرباني وکړي د سود دا کاتې پرېږدئ. او زه کسټمر ته هم دا وایم، اینډ یوزر ته هم دا وایم چې لالچ مه کوئ. اخیستو والا ګاهک تر څو پورې هغه پښتو متل دی وایي چې لالچیان په دنیا ژوندي وي نو سرباز به آباد وي. لالچ ډېر بنیادي شی دی د دې دوکې دپاره. 2 نصیحت درته کوم، زما که پراپرټي ډیلر حضرات دي او که زموږ اینډ یوزر دي، مهرباني وکړئ په پلاټ اخیستو کې او په خرڅولو کې د 2 خبرو نه ځان ساتئ. یو که تاسو پلاټ خرڅوئ او تاسو له د خپل قیمت نه څوک ډېرې زیاتې پیسې درکوي، 1 روپۍ مرله زیاته درکوي، 2 لک روپۍ مرله زیاته درکوي او دا راته وایي چې پیسې نشته، ګران راته ولګوه، کال پس به پیسې درکوم. مهرباني وکړئ په داسې کس باندې به پلاټ نه خرڅوئ. یا تاسو باندې یو کس راځي او خپل پلاټ د موقع نه در باندې ډېر انتهایي ارزان خرڅوي، 1 روپۍ مرله ارزان خرڅوي، 50,000 روپۍ مرله ارزان خرڅوي، درته وایي زما پیسې نغدې پکار دي. مهرباني کوئ دا دواړه خبرې د مسلو نه خالي نه دي. په دغه لالچ باندې، په دې لالچ بنیاد باندې موږ ګیر شو، بیا جرګې کوو، عدالتونه کوو او دې دپاره بیا ستا خبره نه وي، دفتر هم کلوز شوي دي، هغې دپاره هم چې کوم دی موږ بیا بېلې بېلې بونګې ورکوو، زموږ خپلې مسلې، خپلې جایز پیسې موږ په پیسو باندې روباسو. نو دغه خبرې دي چې په دې باندې انشاءالله موږ عمل وکړو نو د دې مسلو نه الله محفوظ وساتي.